شوي وه اوس چې لږ ساعت وړاندې راپاڅېده نو ما ته یې وویل چې مور یو خوب مې ولیدو په خوب کې مې ولیدل چې زه واده شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو FM 90.8 ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیک هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به خفه نه او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې خپرونه ده کیسه به درته وایم او کیسه به درته وایم کې څنګه چې د دې د نوم نه واضحه ده، څرګنده ده چې په دې کې به کیسه وي او تاسو د ډېر وخت نه اورئ چې په دې کې موږ ستاسو دپاره د اتوار په ورځ باندې راځو، د اتوار په ورځ او د پیر په شپه د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې په دې کې موږ ستاسو سره کیسې شریکوو. لومړنۍ برخه د خپرونې چې کومه وي هغې کې کیسې وي، په دویمه کې موسیقي هم د دې خپرونې ښکلا او ځلا ده او په دریمه کې ستاسو مینه، ستاسو محبتونه د کال په شکل کې موږ اخلو په 0937 55 12 21 باندې ستاسو مینه، ستاسو محبتونه د کیسې او د موسیقۍ نه پس. نو راځئ چې اول کیسې ته نن غوږ شو چې نن موږ ستاسو دپاره کومه کیسه راوړې ده او ستاسو خوښیږي او که نه. د نن کیسه ده یو د بل د پاسه، دا لږه مزاحیه ده، نن ورته غوږ کېدی چې دا کیسې کې څه سبق پروت دی. د نن نه سوونو کاله وړاندې یو سړی چې د مازدیګر په وخت کې کور ته لاړو نو څه ګوري چې ماتم ورکره جوړ دی. ښځه یې هم په سلګو سلګو جاړي او مخ سره ټکوي، پیغله لور یې هم سرې سترګې ناسته ده او چغې وایي ساندې وایي. د هغوی د وجې واړه ماشومان هم په چغو چغو جاړي. سړي ورته ووایي یا ښځې دا څه چل شوی دی چې داسې ویر مو جوړ کړی دی؟ ما خو هم خبر کړي که نه چې زه راسره مو جاړم. ښځې ورته ووایي سړیه نور تپوس مه کوه، خو څنګه چې موږ جاړو دغه شان ته هم راسره په چغو چغو جړا شروع کړه. سړي ورته ووایي څه خو راته ووایي که نه نیکبختو چې اخر ولې جاړئ؟ ښځې ورته په سلګو سلګو کې بیان شروع کړو چې یا سړیه زموږ دا پیغله لور غرموده شوې وه، اوس چې لږ ساعت وړاندې راپاڅېده نو ما ته یې وویل چې مور یو خوب مې ولیدو په خوب کې مې ولیدل چې زه واده شوی یم او یو زوی مې هم شوی دی. هغه کوټې ته ختلی و چې ناڅاپه د کوټې نه ښکته راوغورځېده او مړ شو او بیا زه راویښه شوم. نو اوس زه تا ته وایم سړیه چې زموږ د دې لور زوی او زموږ لمسی مړ شوی دی نو چې نن نه جاړو نو کله به جاړو؟ سړي ورته ووایي غلی شئ مړو، ما وی چې څه قیامت راغلی دی؟ خو هغوی هم هغه شان جاړل او نه چپ کېدل. سړي ویل چې دا څه په لانجه واوړېدم او په کمکله اورېدلی یم. ښځې ته یې وویل چپ شئ ګنې نه د دې کوره ځم او هېڅ چرې به واپس را نه شم. ښځې ورته ووایي زما لمسی مړ دی او ته وایې چې مه جاړه، خپله خو د زړه د کاڼي دی، د کاڼي نه هم سخت دی. اخر دا چې سړي ځان سره 2-3 جوړې واغستې او لاړو د کلي نه هم ووتو. هر کله چې یو بل کلي ته ورسېدو نو څه ګوري چې یو ځای کې د دنیا خلک را جمع دی او ټول ډېر غمجن او فکرمند دي او څوک څوک په جړه اخته دي، څوک جاړي او څوک بس خپه خپه ناست دي ټول. سړي په زړه کې وویل چې د یو غم نه جوړې په بل غم واوړېدم. اخر چې ورنږدې شو نو د چا نه یې تپوس وکړو چې وروره دا څه چل شوی دی؟ هغه کس ورته ووایي زموږ په دې کلي کې یو ډېره دردناکه واقعه راپېښه شوې ده او هېڅ چا له څه چل نه ورځي چې څه به کوو. ده ورته ووایي حال راته ووایه چې څه بلا در باندې نازله شوې ده. هغې کس ورته خبره شروع کړه چې نن 3مه ورځ ده چې دلته د یو زلمي واده شوی دی. ناوې غریبه یې په کوټه کې په کمره کې دننه ناسته ده خو هلک کوټې ته دننه کېدی نه شي. سړي ورته ووایي ولې نه شي دننه کېدی؟ هغې کس ورته ووایي هغه ډېر دنګ دی، قد یې اوچت دی او د کمرې دروازه لږه ټیټه ده، نو په دې وجه موږ جاړو او د خدای نه راته لوی غم جوړ شوی دی. دغه سړي ورته وویل ما هلته بوځه چې زه هغه کوټه ووینم او د واده زلمي سره هم میلاو شم. هلته چې ورسېدل نو ده ته یې دا مخامخ ویدا کوټه ده. ده چې وکتل نو ښه برابر کوټه وه او ناوې پکې مخامخ په پالنګ کې ناسته وه او د هغې په مخ هم اوښکې را روانې وې، هغې هم ویر کو. هغه ټول یو د بل د پاسه. سړي بیا تپوس وکړو چې د واده زلمی چېرته دی؟ چا ورته ووایي چې د اخوا محله کې یو ډېر هوښیار ډاکټر دی، هغه زلمی هغه له بوتلی دی که هغه وله څه مشوره ورکړي او څه حل وله راوباسي. ویې ښه. لږ ساعت پس د هغه بلې محلې له طرفه څو کسان په منډه منډه راغلل او په جړا سر دي جاړي. د هغوی نه چا تپوس وکړی چې دا ولې؟ نو هغوی وویل چې د دې مسلې صرف یو حل شته، ډاکټران وایي، حکیمان وایي چې نور څه حل یې نشته، چې موږ به د دې زلمي اپریشن کوو
او دی به 2 فوټه لنډو. خو ډاکټرانو موږ ته ووایي چې د زلمي د مور او پلار نه دا تپوس وکړئ چې دا زلمی د سر د طرفه 2 فوټه پرې کړو او که د خپو د طرفه یې رالنډ کړو. دغه مسافر سړي په زړه کې وویل چې دا لا څنګه انسانان دي، دا خو د هغوی نه سیوا دي. بیا یې خلکو ته ووایي هغه زلمی یې راولئ چې زه یې اوس علاج وکړم او د غم نه مو خلاص کړم. لنډه دا چې د واده زلمی راوستی شو. نو دغه سړي ورته ووایي راشه د کوټې دروازې څخه ودرېږه. هلک چې دروازې ته مخامخ ودرېدو نو دغه سړي دواړه لاسونه برخ کړل او هلک ته د زړه د اخلاصه داسې سوک ورکړو چې کوټې ته ور دننه کړو او نیغ د ناوې پالنګ ته ورسېد د یو سوک سره. د هغه ځای خلکو چې دا تماشه ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شو. د دې سړي ډېره شکریه ادا کړه او هر سړي به وایي چې دا خو بس رسېدلی سړی دلته راغلی دی. بیا دا سړی کیسه کوي چې د کلي خلک ما نه راچاپېره شول چې موږ ته دعا وکړه، موږ دې د لوی او د غټ مصیبت نه خلاص کړو. اوس راته ووایه چې ستا موږ څه خدمت وکړو. وی ما ورته ووایي چې بس ما ته د بل کلي لاره وښایئ چې ځمه. زړه کې مې ویل چې تاسو سره به څنګه ژوند تېرومه. د هغوی نه چې را روان شومه یوه ورځ مزل مې وکړو، لوږې او تندې په مخه کړی یم، چېرته اوبه وڅښم او چېرته نه څښم، خو روټۍ نه خوري. ولې میلاویږي نه. نو یو بل کلي ته ورسېدم. چې کلي ته ور دننه شوم نو هلته څه ګورم چې ټول خلک بیا خفه ناست دی، په هر کور کې غم شوی دی او چغې دي او سوري دي او په ټول کلي کې یو ناتار جوړ دی. ما د یو سړي نه تپوس وکړو چې دا خلک ولې داسې پریشانه دي. هغوی راته وویل میلمه کاکا تپوس مه کوه، تپوس مه کوه، ګنې بیا به تم پریشانه او جاړې به. ما ورته وویل نه خبر خو مې کوي که نه چې څه چل شوی دی چې زه در سره څه امداد کولی شم او که نه. هغه کس یې راته ووایي چې زه به درته څه کیسه کوم خو راځه چې هلته دې بوځم او په خپله هر څه ووینې. زه یې ځان سره روان کړم او یو کور ته یې بوتلم. هلته که ډېر خلک راجمع وو. ما تپوس وکړو چې دلته څه چل شوی دی. هغوی کوټې ته ور دننه کړم. هلته یوه زانګو اویزانده وه او په هغه زانګو کې یوه ماشومه اوده وه. ما بیا د هغوی نه تپوس وکړو چې آخر مسله څه ده. هغوی د چت په طرف یې وویل بهترې چت ته وګوره. چې وی چت ته مې وکتل نو د زانګو د پاسه د چت په برګو کې یو غټ تبر ورکړی شوی دی. هغوی په خپلو کې بحث کولو، چا به ویل چې دا تبر 2 سیره دی او چا به ویل چې 1 نیم سیر دی. ما وی دا راته ووایئ چې په دې کې ستاسو د خفګان وجه څه ده. هغوی راته ووایي چې ته په خپله نه وینې چې د دې ماشومې جنۍ ژوند ته خطره ده. که چېرې دا تبر د دې د پاسه را وغورځېد نو ستا څه خیال دی چې دا به بچ پاتې شي، مړه به نه شي څه. اوس ته سوچ وکړه چې موږ نن نه جاړو نو کله به جاړو. ما ورته وویل ټول خلک د دې کوټې نه بار وځئ، دې کمرې نه بار وځئ. هغوی بار ووتل او زه په کوټه کې یوازې پاتې شوم. نو ځان پسې مې دروازه بنده کړه، کټ مې د کوټې منځ ته راښکو، په هغې ودرېدم او هغه تبر مې د برګو نه راکوز کړ او د کوټې په یو ګوټ کې مې بیا ودرولو. بیا مې دروازه کولاو کړه او هغوی ته مې وویل دننه راځئ. هغوی چې را دننه شول او تبر یې د چت په ځای د کوټې په ګوټ کې ولیدو نو ټول د خوشحالۍ نه په ګډا شول او زما یې ډېره شکریه ادا کړه چې زموږ د ماشومې ژوند دې بچ کړو. ګنې موږ خو بلکل نا امیده شوي وو. بیا یې ماته ووایي چې وایه میلمه ستا څه خدمت موږ وکړو، موږ ستا څه خدمت کولی شو. وی ما ورته ووایي چې دومره خدمت مې وکړئ چې د بل کلي لار راته وښایئ چې زر تر زره د دې ځای نه وځم، ګنې دلته هم خیر خیریت دی. د دې نه پس چې مې بیا یوه ورځ مزل وکړو او بل کلي ته ورسېدم نو 3 ورځو نهر وم. 3 ورځې پې تېرې شوې په نهره. د یو کور دروازه مې ووهله. د هغې نه یو سړی رابار شو. هغه راته د خیر په خیر نه پس وی وایه که نه څنګه راغلی. ما ورته وویل 3 ورځې مې وشوې چې هېڅ شی مې نه دی خوړلی، روټۍ مې نه ده خوړلې، څه چل وکړه. روټۍ را باندې وخوړه او هغه وویل ډېره ښه ده او کور ته لاړو. چې بیا د کوره را بهر شو نو یوه لښته په لاس کې نیولې وه. ما ته یې وویل میلمه نیغ ودرېږه، ایغ نیغ ودرېږه. داسې چې زه نیغ ودرېدم نو لښتې سره زما د خېټې نه ناپ واغستو او زما د مرۍ نه واخلې تر نامه پورې لښته یې ماته کړه او کور ته لاړو. ښځې ته یې وویل چې دا لښته د اوړو بورۍ سره ونیسه او هغه اوړه د بورۍ نه راواړوه، هغه ټول واغږه او روټۍ ترېنه پخې کړه او شا به زر تر زره دا کار وکړه. بیا سړی د کوره راووته او زه حجرې ته بوتلم. چې ښه ډېر وخت تېر شو نو کاکا کور ته لاړو چې روټۍ راوړي. ما وی د ځان سره سوچ کولو چې دا ځای بس د اوسېدو دپاره ښه دی، دا خلک هم هوښیار دی او دلته هم لکه سکون هم دی
او هم دلته به پاتې شم بس نور مخکې نه ځم چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې هغه سړي یو غټ پڼ په شا راړولی دی چې حجرې ته را دننه شو او پڼ یې په کټ کې کېښودو نو هغه روټۍ وي چې هغه پڼ یې په کټ هغه پڼ چې د روټ راوړو نه د روټو پڼ په کټ کې کېښودو سړی بیا لاړو ما په زړه کې ویل چې د ده جوړې ډېر ګڼ میلمانه را روان دي هغوی دپاره به دا بندوبست کوي نو چې کاکا بیا راغی نو بل پڼ یې هم د روټو راوړو ما ورته ووایي کاکا دا دومره روټۍ څه دپاره راوړې هغه راته ووایي ستا دپاره یې راوړم که نه تا ویلې نه چې د 3 ورځو نهر یم ما ورته ووایي د 3 ورځو نهر یم څه د عمر نهر خو نه یم د خدای نیکبخته خو زه که ډېره روټۍ وخورم ډېره وخورم نه اډو 3 روټۍ دې وخورم هغه راته ووایي چې موږ خو بې حسابه روټۍ نه دي پخ کړي خانک بلکې ستا د خېټې ناپ مې اغستی دی یو پڼ لا بل هم پاتې دی زه ورځم چې هغه درله راوړم ما ورته ووایي کاکا دا څه په ګډو وډو سر یې دومره روټۍ څوک خوړی شي هغه راته ووایي دا روټۍ خو به ستا هغه پلار هم خوري مونږ خو ستا د خېټې په ناپ پخ کړي دي او دا ټولې به هم ته خورې لکه یو نوړی درنه پاتې شوه نو ژوندی به رانه نه ځي په ما دې دومره تاوان کړی دی او ته اوس وایي چې زه به 3 روټۍ خورم او وایي چې د 3 ورځو نهر یم ما ورته ډېره ښه ده زه ته لاړ شه نورې روټۍ هم راوړه او ورسره اوبه هم راوړه سړی چې کور ته لاړو نو ما د یو پڼ نه 2 روټۍ راواغستې او بس په منډه را روان شم او په لاره مې چېرته دمه وکړه او هغه 2 روټۍ مې وخوړې او بیا خپل کلي ته رالم چې کور ته ورننوتم نو ښځې رانه تپوس وکړو چې بیا ولې راغلی تا خو ویل چې تا سره نور ژوند نشم تېرولی او نه کېږي تا سره نور ژوند ما ورته ویل ښځې تاسو خو شهزادګان یئ ما خو په نورو ځایونو کې نور څه ولیدل او دا ټوله کیسه مې ورته ختمه کړه د کیسه ختمه شوه خو د کیسې په کار خو دا وه چې ما په وړومبي کې ویلې وې خو په وړومبي کې پروګرام شروع کېدو کیسه یې غم وي راسره چېرې دا کیسه یې مونږ زر تر زره وکوسېده چې وخت ختم شي او کیسه یې نیمګړې پاتې شي په کتابونو کې مونږ سره د بودسیری چې کوم دی د شهبازګړۍ شاکرالله شاکر صاحب راله خپل ډېر کتابونه راکړي دي د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د خپلو مینهوالو دپاره کتابونه راکړي دي چې دا کیسه یې واخله او دا خپلو مینهوالو ته وړاندې که ځکه چې دغه کتابونه نن سبا تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا کتابونه نن سبا بلکل نه میلاویږي نه د شاکرالله شاکر صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم چې هغوی موږ سره په دې پروګرام دپاره د کتابونو په شکل کې موږ سره مرسته وکړه د هغوی ډېره زیاته مننه ګرانو قدرمنو زه یو وړې شان دمې طرف ته دمې نه پس بیا راځم ستاسو مینه ستاسو محبتونه به پکې د دې وړې شان دمې نه پس بیا شاملو نو راځئ چې واخلو یو وړه شان دمه چېرته مو د خپل وطن ریډیو او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ 0937 55 12 21 باندې به ستاسو نیغ په نیغه کالونه ستاسو مینې ستاسو محبتونه به د دې وړې شان دمې نه پس د وطن ریډیو اف ام 90.8 ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه یو وارې بیا تاسو ته هرکلی خپرونه ده کیسه به درته وایم او څنګه چې تاسو ته د پروګرام د نوم نه واضحه ده چې کیسه به درته وایم که کیسه مونږ شاملو نو کیسه مو شامل کړه او کیسه وه یو د بل د پاسه نو ګورو به چې نن زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې زموږ مینوال د دې کیسې باره کې څه وایي کیسه یې خوښه شوه او که خوښه یې نه شوه او مطلب دا دی په دې کې نور څه شاملول غواړي هغه به هم تپوسونه کوو په 0937 55 12 21 باندې به ګورو چې زموږ سره لومبنی کالر څوک دی او څه به وایي السلام علیکم هرکلی راته وایو چې خپله پېژنګلو که مو راسره وکړه لږ خوشحاله به شو کاکي صاحب هرکلی راته وایو اواز دی لږ ښکلی نه دی لږ صفا نه راځي ښه دی ښه هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو کیسه دې واورېده الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره ستاسو دعاګانې دي جی جی او بالکل د کوره چې ووته نو څنګه چې د کور خلک یې روغ لیولي وو دغسې نور هم ورسره روغ لیولي میلاو شو جی بالکل ډېره مننه ستاسو د مینې چاته دوا سلام لیږل غواړئ
مننه. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937551221 باندې بل ملګری به ګوري چې زموږ سره څوک دی او د کیسې متعلق څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله خیر خیریت دی. خورده مې د کوم ځای نه ده؟ نه جی مې نه پېژندی. پری د مردان نه هرکلی راته وایو، ستړي بشي راته وایو. پری خوردې څنګه یې؟ الحمدلله خیر دی. کیسه دې واورېده؟ یو د بل د پاسه وکنو د کیسې دا پاټونه. مننه. خوشحاله اوسئ. او دا راته ووایه چې پکې بله کیسه شامل کړو که نه دا یوه ډېره ده؟ انشاءالله که خیري. ډېره مننه. چاته دوا سلام لیږل غواړي؟ صحیح. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ډېره مننه. زموږ سره پرې خور د مردان نه وایي چې بله کیسه پکې مه شاملوه. بس دا یوه ډېره وه ځکه چې رننۍ کیسه د طنز و مزاح او مزاحیه کیسه وه نو ډېره خوښه شوې به زموږ د مینهوالو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی؟ رسال خان نوم مې سید عادل وروره د سرکینه خبرې کومه. رسال خان د سرکینه. ستړي مه شي درته وایو. خدای دې بخره. کیسې ته خو ما ورو د انتظار هم وکړو. اوس ته 11 پورې ورته ناست یم خو موږ ته بله کیسه وکړه ښکلې. ښکلې کیسه وي دا مو ورځ دا هم ښکلې وه خو چې لکه ښکلې کیسه وي لکه نورې چې څنګه کوئ هغه به دله هم راوړو. خو ما وی چې راشه د مینهوالو دا پام لږ بدل شي او ښکلې مزاحیه شان کیسه یې وله راوړه. یعنې یقین وکړه نن له شاکر الله شاکر صاحب ډېر زیات کتابونه راکړي دي. ډېره مننه یې کوم. ٹھیک شو جی. او جی ډېر بس ټیم خو شته راته کیسه وکړئ. انشاءالله کوشش کوو چې پکې بله شامل کړو. ښه صحیح شو. ډېره مننه جی. او جهان مننه. رسال خان ورو زموږ سره د سرکینه وایي چې بله کیسه پکې شامل کړه خو وخت د کیسه. السلام علیکم. د دې خپل ریډیو د خوا نه لږ غوندې ورهخوا شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله پېژنګلو که به راسره وکړو نو خوشحاله به شو. جی مننه جی. خوشحاله اوسئ. څه دې پکې خوښ شو؟ کولی چې بله ښکلې غوندې وکړه. څوک دې پکې خوښ شو په کیسه کې؟ کیسه مې ټوله خوښه شوله. ټوله دې خوښه شوه. ډېره مننه. چاته دوا سلام لیږل غواړي څوک شته؟ بس دوا سلام په تاسو هم دوا سلام او چې څوک یې اوري په هغوی په ټولو مې دوا سلام. ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937551221 باندې به بل مینهوال ګورو چې څوک دی او د کیسې متعلق څه وایي. ځکه چې دا خو نن مزاحیه وه نور سره خو سنجیده کیسه وي که نه هغه خو ستاسو ډېرې زیاتې خوښې وي. نننۍ کیسه هم ستاسو خوښه ده خو وایي چې بله کیسه پکې شامل کړئ چې ورسره نور هم وخاندو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده؟ نازیه د تخبای نه. هرکلی درته وایو خوره. کیسه مو واورېده که نه؟ خوښه مو شوه که نه؟ او پلار یې لا پیدل و چې په فوټو ګرځي لورې لا واده نه و لمسۍ مړه. او که نه دا خو به کیسه وه که نه کیسه شروع د دغې نه شوه چې رومبې مې وکړو ورپسې بیا نور ورو تلل چې کم کلي ته به تلل هلته به ورته خامخا څه ناڅه فساد جوړ و. د هغه ته الله پاک ویل چې ورګه تا خپل کور دې وجې پرېښودی چې دا نور درته دغه شیان وښایي چې خپل کور ته دې واپس راولم چې واپس کور ته دې راولم. ټول لیونو دې واړو ټول لیوني. صحیح. ډېره مننه خوره کوې او خپلو مینهوالو له به څه پیغام ورکول غواړي؟ خپلو مینهوالو له به دا پیغام ورکوو چې موږ یو خبر ته سوچ کوو. جی دا زموږ د لږ واده نه زموږ لمسۍ د کمې ځای نه راغلی. او جی بلکل. هغې خوب ولید او دې په خوب کې اوس کیسه جوړه کړه اوس ژړا به ورکړه. جی په خوب کې هغې دونه دغه جوړ کړو نو موږ دا کتل چې موږ هم یو خبر ته سوچ کوو. او جی بلکل. موږ د خپل نارینهو ته وګورو. صحیح. ډېره مننه. مثلا زما په درو کیسو کې زما کال نو شامل شوی ښه دونه کارونه مې کولو او نه مو دغه کېده.
بالکل په درې واړو پروګرامونو کې چې کوم دی نو زموږ وروڼه زموږ خویندې د کیسې سره ډېره زیاته مینه لري او خصوصا د وطن ریډیو سره FM 90.8 سره ډېره زیاته مینه لري نو هغوی دومره په ګڼ شمېر کې راځي چې یقین وکړه چاته پکې نمبر میلاو شي او چاته میلاو نه شي دروغجن باچا کیسه چې دې کوله او جی بالکل شهزاده بالکل او اګه نه ما هغه کیسه کې ما کال کوو نه به شاملېدو نن پکې د وخته میلاو شو د خیره سره نن مې نمبر راکړ صحیح ډېره مننه په الله ګرانه یو جهان امین امین سره ستاسو الله دې په دواړه جهانه باندې پردو ساته زموږ کور ونازي موږ سره د تخته بینه السلام علیکم وعلیکم السلام سید دل السلام علیکم که سمر ماما څنګه الحمدلله خیریت دې د خیره سره ستاسو دعاګانې دي او که خدای مې نه غلطوي نو ممتاز باچا د تخبای او جی سید دل صاحب بیا درته ملامت یم یار مړه بس دې ورځ تېره شوه یار خیر دی دې ورځ هم تېره شوه زه بل خواته لی وم سرګي او که نه یار بل خواته لی وي او که نه سرګي مادرس غواړم هېڅ خبره خیر دی نه جی دې دغلې چې دومره ډېره ډوډۍ پخولې که نه دپاره د هغه د خېټې ناپې اخیستی و که چې دی به څومره ډوډۍ خوري او بس 3 ورځو نهار و او که نه نو بس دته چې نشي کولی چې دا ټولې ډوډۍ راخېستې و غریبانانو باندې ایښلې به یې کورونو کې یار هغه ته خو یې ووایي چې که یوه وړی دنه پاتې شو نو وجنم به دی نو کېدای شي په هغه کلي کې هغه وخت سره آبادي نه وه او که نه سرګي تاسو خیر سرګي که نه ډېر خوند دې وکړو سرګي کیسې او بیا به دې ګورم په بله کیسه کې د خیره سره خوا طرف څخه انشاءالله که خیري ډېره مننه ممتاز باچا صاحب خپلو مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ څه دوا سلام بس مینهوالو ته دا وایم که نه چې په کور کې او په خپلو خپلوانو کې غریبانانې محله کې غریبانانو سره خدمت وکړئ د لاس وخپو خدمت وکړئ وسم نه کېږي خدمت ورسره وکړئ منډه ترله وروخئ او د یتیمانانو خلکو ډېر زیات خیال ساتئ سرګي یخني را روانه ده که د هغوی به جامې دي څادرې به دي بوټان به دي یخني را روانه ده پیزار بوټان جورابي دا شیدونه چې مولا واغېستې ځان نه اخلئ که نه ضد به جوړې نه یو پکې یتیمانانو غریبانانو نه مخلئ زما خو دا د شتمنو خلکو ته دا ریکویسټ دی او خاطرجان صاحب ته سپیشل سلام نه مانې او زه به تا سره څنګه ملاقات کوم دا خو یو کال وشو ما تا سره ملاقات ونه کړو یار سرګي دا ورته ووایي انشاءالله زه ورته وایم ښه جي ښه جي ښه او بس ما له به بیا سبا خبر راکړې سرګي او که انشاءالله تعالی که خیر ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو ممتاز باچا زموږ سره و د تخبین او څنګه چې د هغه راځي او زموږ د خپرونه ډېر د زړه نه خوښوي او د زړه نه موږ سره مینه لري او راځي او دغه شان خپل د موجودګۍ احساس موږ له راکوي یو جهان مننه السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې خانجي ښه الحمدلله خیریت دی د خیره سره خپله پېژنګلو که مو را سره وکړو نو خوشحاله به شو روز زه تغبه یم پټ بابا نجیب مې نوم دی تغبې تاڼې ته مخامخ کورم دی ماشاءالله هرکلی درته وایو مهرباني او تاسو نه تپوس کوم تاسو دا ځای کوم ځای کې دی یاره تغبې کې مخه مو بیان نه کوم کورونه په تخوایه کې دا کوم ځای دی دا چې تپوس وکړې به تپوس پرې سړی دغه ته رسي لندن ته رسي دلته به تپوس وکړي یا به راته څوک وایي که نه لکه د موبایل خبرې بیلي او سړی په مخامخ میلاو شي خبرې بیلي که نه بالکل ډېره مننه کیسه دې واورېده که نه یاره که زه اوس رالم پېښور ته هسپتال ته تللی وم اوس رالم او پته راته نشته چې څه تېر شوي یو د بل د پاسه کیسه وه مزاحیه کیسه وه زما په خیال چې ډېر خوند یې وکړو ما خو د ډېر په خپله ما چې په وړومبي ځل باندې کته دا کیسه نو ډېر خوند مې ترې اخیستی و بس ما پهله ځل رنګ میلاو کړو چاته دوا په وړومبي ځل دې میلاو کړو خو اخرنۍ کې به هم دغه شان به راځي او موږ ته به د خپلې موجودګۍ احساس راکوي بس داسې زندګي دی چې بس یو بل د سړی په کړونو کې یو بل ته کورور شو کو پلار شو یو بل ته بړه کې څه نه ساتي که نه بالکل دا خبره ټیک زندګي سړی تېره کې زندګي هسې تېرېږي 2 منټه زندګي ده نو هسې انسان نه صرف روح په 2 منټه کې وځي نور هسې 2 منټه زندګي ده بالکل دي حقیقت خبره ده چا نه په 2 منټه کې روح وځي او د چا نه په کلونو نه وځي او چا نه په هفتو نه وځي روح صحیح خپلو مینهوالو له به څه پیغام ورکول غواړې مینهوالو ته تاڼې کې کم ملګري دي مسافر دي هغوی ته ټولو ته دوا سلام او ټولو مینهوالو ته لکه دا د ما پیغام دی چې خپلو کې مینه ساتي او درغلي نه کوي ډېره مننه یو جهان مننه ښکلی پیغام تاسو ورکړي
وعلیکم السلام. د پټ بابا نه نظیر ورور زموږ سره ډېرې خوږې خبرې وکړې او وایي چې په وړومبي ځل مې کال کړی دی خو په وړومبي ځل یې کړی دی خو ما خیرنې کې به نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سید عادل بھائی څنګه دی؟ خیر دی؟ الحمدلله. ستاسو دعاګانې د خیره سره خپله پېژنګلو را سره وکړور جانه. جی زه عنایت خان خبرې کوم د مردان نه. عنایت خان د مردان نه ستړي مشي راته وایو په خیر علي راته وایو کیسه مو واورېده که نه؟ کیسه مو واورېده جي او الا ماشاءالله الا ماشاءالله جي زه خو به تاسو ته دا ووایم چې دا مزاحیه وه ټیک ده ستاسو خبره ټیک ده خو دې کیسه کې ګورې ډېر لوی عبرت پروت و ډېر لویه سرمایه پکې پرته وه او ما خو ترې نه دا استدلال وکړو چې لکه ګوره څوک داسې خوب ویني نو هغه له پکار دی چې دا خوب هر چا سره شیر کوي نه 2 رکعته نفل دې وکړي او د الله تعالی نه دی چې کوم دی د خپل خیریت چې کوم دی هغه دریافت کړي او د الله تعالی نه دی د بلا نه او د شر نه پناه وغواړي او لکه څنګه چې زموږ د تخبۍ والا خور وې د الله دې د دې یو پرده وساتي خدای دې په دوانو جهانو خوشحاله کړي چې یاره د خپلو نارینهو خیال ساتل پکار دي لکه ګوره نارینه د کور نه ستړی ستومانه راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د مطلب دا دی کور کې که ډېر زیات غمونه او فکرونه د هغوی په زنانو باندې خو لکه خپل نارینه فورا نه پریشانه کوي که نه او د هغه طبیعت ته کتل پکار وي بهر څه چل شوی دی څه حساب کتاب دی لکه خپل نارینه ته ځکه هغه عاجز لاړ شي خوارۍ مزدورۍ پسې نوکرۍ پسې افس ته یو ځای ته بل ځای ته نو د هغه ځای او چې دلته کور کې مو ته ټینشن وي که نه نو لکه نارینه ډېر زیات اپسیټ کېږي که نه جی او چې هغه ستړی ستومانه راشي او په کور کې ژړا یې ویرونه یي او تپوس هم نه چې څه چل شوی دی څوک ورته حل هم نه وایي چې د خدای نیک بخت وال خو راته ووایئ که نه بلکل جی بلکل دغه خبره ده نو نه یې کول پکار داسې څنګه چې زموږ د خور وي او انشاءالله دغې خور له دې الله اجر ورکړي تاسو له دې الله اجر درکړي جي دا قصه ګورې صرف اورېدل نه دي جي دې کې لوی مطلب پروت دی دې کې لوی سبق دی خو چې څوک پرې پوهېږي که نه جی ما د زړه په غوږونو باندې واورېد زه په خپله چې کوم دی ماشومانو ته د قرآن شریف درس کوم او دې قصې ته ما ټکي ټکي ته سوچ کوم ماشاءالله او ماشاءالله لکه ما ته دا استدلال واغستو که نه چې لکه فورا خپل نارینه ته مصیبت نه ویل پکار هغه راشي دمه شي هغه له دې اوبو ورکړی شي هغه دې دمې ته پرېښودلی شي بعد د هغې نه دې ورسره داسې په مزه مزه شیرینګ وشي چې یاره نن دا چل شوی نن دا چل شوی داسې به کېږي داسې به کېږي که نه مشوره جی نو مشوره د الله تعالی خوښ عمل دی نو بیا دې په مشورې سره هغه خوشحالي وغه او بیا دې ورته هغه خوب بیان کړي که نه مطلب دا دی چې وړې خوب لیدلی و او دغه شان چل شوی دغه شان چل شوی مونږ جنو هغه عاجز دی د کور هم وتښتو هغه بیا ډوډۍ هم وتښتولې دا عجیبه کار وشو او بیا ډوډو واپس راوستو کور ته چې کور ته راغلې بیا ورته ښځه وایي تا خو سم نټکې وځي تا خو وایي چې زه کور ته واپس نه راځم او تا سره ژوند نه تېرېږي جی بلکل هغه ډوډو بیا واپس یاره څه ظالمې ډوډۍ بیا اوس خو تروړې دي که نه پخوا هغه بورۍ وې غټې غټې نو هغه زما په خیال چې هغه وخت په وړه ارزان و نو چې هغه پرې لښته ناپ کړې ده چې راشي د ده دومره خېټه ده او دومره ډوډۍ به دې خوري نو په ورته یې شابه ډوډۍ پخوه او سبزي پنډه ډوډۍ د خدای نیک یا به ورسره خپل غنم و کېدی شي سبزي الله دې په ایمان کې برکت واچوي خدای دې ډېر زیات خوشحاله کړه ډېره ډېره مننه جي ستا دې پروګرام سره یقین وکړه زه لکه بس ډېر زیات درنه مطمئن شوم خدای دې ستا د دواړو جهانو پردې وساتي امین امین سره ستاسو ډېره مننه چا د دوا سلام لېږل غواړي د دې زما په تارو ژبه کې سر فلک نیاز زما ټیچر دی قاري محمد عباس صاحب ته زما سلام او خاطر جان بونیری صاحب ته دا خاطر جان ته او سید جبران بونیری صاحب ته زما سلام ډېره ډېره مننه جي وعلیکم السلام ستاسو سلامونه هغوی ته د هوا په چپو باندې ورسېدل یو جهان مننه زموږ سره ورو د مردان نه ډېرې خوږې او درنې خبرې وکړې لکه څنګه چې د پښتنو روایات دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوږ ورور مې څوک دی څنګه وقار احمد خبرې کوم جی وقار احمد د کوم ځای نه دي د دې خپل ریډیو نه لږ غوندې را دې خوا شه بندوی مه خیر د خو لږ را دې خوا شه دي لنډه خوړ نه دي لون خوړ نه ښارکلې راته وایو جي ډېره مننه څنګه خیر ورته الحمدلله بلکل ټیک ټاک کیسه مې واورېده کیسه مې واورېده کوم هغه واده کړې خبره وه هغه مې واورېده هغه ډیکېټ ونه ورته که نه ډکې ماته ډېره ښکلو لګي زه راباندې ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې کیسه کې دې څه خوښ شو ډوډۍ دې خوښې شوې که نه د هغه ښځو جړاګانې دې خوښې شوې یاره هغه ستاسو هغه جړا هغه پکې ډېره خوښه شوه یو کس هغه دغه ورم دی او مړ شوی نو هغه پکې جړل بلکل ستاسو د هغوی اواز کله که ما د هغوی په شان جړل او
تاسو دا وخت بالکل د هغوی په صداقت راته ورسو نه دا خو بالکل دغه اواز دی اورې هلته ماشوم مړ و که نه ځکه مې ژړل نو تاسو خیر وره شکر الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره ستاسو دعاګانې دي چې د دوا سلام کیسه لږه مختصر واورېده خو بس بیا دغه شوم دلته موبایل کې چارج ختم و بیا زر مې بجلي ته سراله بس زر مې ولګو نو بس بیا مې کولاو کوم دا اورې خیال وکړم چې کیسه بیا ختمه شوې وه وقار احمد ور د اتوار پر ورځ دا موبایل د سهار نه چارج تک د ماسپښین راغلی چې تر ماښام د ماوختن د کیسه پکې اوري نه ستاسو لپاره به انشاءالله تعالی دې ته ریډو کې راکوم انشاءالله که خیر وي او لوړخوړ کې رډوان والا شته هغې سره ډېر ښکلي ښکلي رډوان میلاویږي او نو تاسو خیر دي شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک دي د خیره سره ډېره ډېره مننه جهاد جهان مننه وعلیکم السلام وقار احمد وروڼو زموږ سره د لوړخوړ نه او وایي چې ریډیو کې را په موبایل کې را سره چارج ختم شو خو بیا هم کیسه یې واورېده د اورېدو یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام سیداجل څنګه خیر هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو خو وروره که خپله پېژنګلو دې را سره وکړه نو لږ خوشحاله وشو ډېره مننه ډاکټر سید رحمان د ټکر نه ډاکټر سید رحمان د ټکر نه هرکلی راته وایو بیا راته ستړي مشي وایو او دا راته ووایي سید رحمان صاحب چې کیسه مو واورېده که نه ډېره د زړه په غوږونو څه مطلب پکې و که نه هسې بس مزاحیه غوندې وه په دې مې پوهېږه جی چې دا کیسه دې په خپله جوړه کړې وه څنګه ځکه تا پکې ډېر زیاتو جاڼه نه نه دا کیسه چې کومه ده نو دا فضل احسان او حافظ شمس الرحمن جهانګیري والا چې دن د هغوی لیکلې وه او ما راته وړاندې کړه کیسې جوړولو ته نه سمېږي مزاحیه غونډه کې کیسه ده جی او ګپ شپ لپاره ښه ده ښه وه خو دا سړی چې کوم دا زه دا سړی ته حیران یم کله چې دې نه دی لیونی شو که پرپکو شوی نه دی که نه په خپلو ګردېدو په خپلو کې ورته روغ سړی نه میلاوېده خو خره چې دی نه دی لیونی شوی او که د دې نه دی په داسې چل نه دی شوی چې صداخرې پېغلې نه ځکه یو ځای کې مسله وه د هغې نه وتښتېده په بل ځای مسله ورغی بل ځای ته چې ورغی نو بس هلته هم مسله وه خیر خیریت روغ سړی پکې نه و د هغه د قسمته بالکل پکې روغ سړی و ښه سړی نه و راغلی او زه دغه د کور والا تاریا یم دا روټۍ چې د لرې شتې جی نو زه چې د په خپله روټۍ نه وم خوړلی د خپلې خېټې مې ته پته نه لګېده چې دا خو فوجي وړه سړی نه شي خوړلی هلته هغه ورته وایي چې د 3 ورځو نهار یم که نه هغه هم غلطي وکړه که نه ورته وایي چې لږه روټۍ راله رابار کړه بس لنډه مې ورته ویلي نو بس په حساب باندې د 3 ورځو خوراک یې ورله که 6 روټۍ دې رېشتې وې 4 دې رېشتې دومره ته ضرورت نه خو بس هغه ورته 3 ورځو نه هر یوه 3 ورځې مې ډوډۍ نه ده خوړلې نو دوی چې ورغه چې پته دې هسې په یو ځای دې مو وکړو خو دا کار یې وکړو بل د خپل کار واخېسته په توره ځان بیا واپس کور ته وړه منډه منډه په نهره خېټه باندې منډې ووالې بیا چې ته یو ځنګل ته ورسېد نو هلته یې ښه دمه وکړه او بیا ډوډۍ وخوړه هم بیا به واپس په دغه کلي راغلی هم نه په بلې لار به راغلی ویې سړی چا سړی راپسې ګرځي په بله په پولو مولو روتې داسې په شاړو ماړو په شاړو راغلی ډېره مننه سید رحمان صاحب ستاسو د مینې یو جهان مننه خپلو مینهوالو ته څه دوا سلام لېږل غواړئ بس دا ساقي ماما بنیر والا ته ډېر خوږ سړی دی هغه دوا سلام ډېره مننه ډېر مینهناک دی بالکل په تاسو باندې سپېشل سلام خفه شي ګپو مه لګو نه نه ولې به خفه کېږو دا خو موږ راځو ستاسو دپاره چې ستاسو نه خفه شو نو چېرته به ځو جبران صاحب باندې سپېشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان شیر پردي باندې سلام او خاطر باندې سپېشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره مننه سید رحمان ورور زموږ سره د ټکر نه ډېرې خوږې خبرې وکړې او وایي چې د هغه سړي راسره غم و چې دی به په کومه لار واپس راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام خپله پېژنګلو که دې راسره وکړم د اورېدونکي به خوشحاله شي سید عادل بھائی ډاکټر داود ثنا افریدي خبرې کومې ډسټرکټ مومن نه ډاکټر داود ثنا افریدي صاحب هرکلی نه ثنا افریدي هرکلی راته وایي بښنه غواړم ډېره مننه عادل بھائی تاسو ښه یو الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره صحت مو ښه ده شکر الحمدلله کیسه مو واورېدله کیسه ډېره خوستا کیسه وه که نه د ملګري چې فني کیسه وه نو زه خو یایم چې د ماشومان چې کله په پرس کې داخل شي که نه نو دو ته د که اردو کتاب وي که د انګلیش کتاب وي که نه خو چې کوم سبق یې ورته لیکلی وي نو هغه سبق مخې ته یې ورته پکې شکلونه جوړ کړي وي که نه لکه ایپل شو بنانا شو که نه داسې ځناورو شکلونه یې ورته جوړ کړي هغه یې دپاره د دې جوړ کړي وي د ماشوم په لکه تصویرونو کې ډېر انټرسټ وي که نه بیا سبق زده کېږي اسان او پوهېږي پې اسان که نه
نو چې څومره تاسو د کیسه لکه اخوان طرف ته وړئ خندا طرف ته که نه نو دومره کیسه هم خوند کي ولکه دې ټیم کې ماشومانه پروګرام اوري که نه بالکل اوري نو هغه به د خوند هم اخلي اوس دا سبب دفاع کوي بالکل ما ته ډېر پر روټۍ هم رایاد کړې موږ په کلي کې یو هلک و نو کور کې څه مسله به وه نو موږ لکه روټۍ یې غوښتله که نه یو کس نو موږ ته چې که روټۍ درته وړم ما ورته وایم څو روټۍ به ډېرې وي غلی او غلی ما شپږ به ډېرې وي او جی بس یو شپږ ډېرې دي چې مقصد ته کوم شپږ روټو کوي ما ته وته تاسو کې کیسه ته ونه هغه راته رایاد هغه راته رایاد چې دا خو څه خبره ده شپږ ډوډۍ لکه اوس یو کس په شپږ ټیکالې نشي خوړلی که نه جی خو موږ ته چې شپږ ټیکالې به ډېرې او جي بس یو شپږ به ډېرې وي بالکل بالکل اوس څوک شپږ خوړی شي اوس خو وړه ګران دي اوس خو نشي خوړی اوس خو ډېر ګران دي سیدې صاحب ته اوس ورته چې یو شپږ راوړه بیا مې سره کار و ډېره مننه ډاکټر داود فنا افریدي صاحب ستاسو یو جهان مننه چاته دوا سلام به لېږل غواړئ ډېره مهرباني تاسو ټول منیجمنټ ته جبران صاحب ته او خطرجان صاحب ته ډېره مینه په مخه مخه ډېره مننه چې یو جهان مننه یقین وکړئ دا بعضې یو د مینوال چې راشي زه وایم چې د سره د خبرو هغه سلسله اړو ختمېدی نه بس کول هم خبرې ځکه هغوی دومره خوږې او درنې خبرې کوي چې زړه مې نه غواړي چې هغه سره خبرې بس کړو خو دې طرف ته نور مینوال هم د ټلیفون په لیکه راروان وي نو د مجبورۍ د لاسه هغوی سره د خبرو هغه سلسله ختمه شي السلام علیکم د بعضې مینوالو راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوبي د راتلو سره بیا تښتېدلي وي ګورم په 0937 55 12 21 باندې زموږ سره بل مینوال څوک دی او څه به وایي د نننۍ کیسې متعلق چې کیسه یې واورېده نه یې ده اورېدلې او کیسه کې څه خوښ شو نو هغه به هم اورو خو زړه مې غواړي چې یو دمې طرف ته هم لاړ شو یو ښکلی شان وقفه پکې واخلو یو ښکلی شان سندره درته واورو چې ستاسو هم لږ خیال بدل شي ځکه نننۍ کیسه هم ډېره ښکلې وه خو سندره پکې هم ډېره مزداره ده نو ګران مینوالو راځئ چې واخلو یو وړه شان دمه د دمې طرف ته دمې نه پس بیا راځو چېرته مدې خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ 0937 55 12 21 باندې ستاسو مینه سته د وطن ریډیو FM 90.8 ډېر خوږو درنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی خپرونه ده کیسه به درته وایم او کیسه به درته وایم کې موږ ستاسو سره نن کیسه شامل کړې چې د کیسې نوم یو د بل د پاسه او ستاسو کالونه ستاسو مینه ستاسو محبتونه په 0937 55 12 21 باندې را روان دي دا به پکې هم شامل وو نو راځئ چې واخلو یو وړوکی شان کال السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ ورور مې څوک دی خانجي نجیب تغبۍ نه تاڼې د مخامخ ما تاسو ته د ګان یو فرمایش کوم چې راته به ولګوئ او که نه فرمایشي پروګرام خو نه دی بهرحال تاسو ووایئ کیدای شي بې لګو هغه زما سر ببر هغه ګانې چې کړی مخکې د دغه په اواز د اوس نه راغلی د 2000 راغلی دی زما سر ببر صحیح زه ګوره به که چې ته سر ببر والی پکې راغی نه ته بیا ولګوم ښه صحیح ډېره مننه جی یو جهان مننه ستاسو د مینې 0937 55 12 21 باندې ګورم چې بل ملګری موږ سره څوک دی السلام علیکم اکه زړه خبره چې د بعضې مینوال سوي د هغوی راتلل سم د لیوانو هغه خوب وي د راتلو سره بیا تښتېدلی وي 0937 55 12 21 باندې ستاسو ډېره بېطوله مینه را روانه ده او ګورم چې بل ملګری زموږ سره څوک د نننۍ کیسې متعلق څه وایي ځکه چې نننۍ کیسه خو فني وه او د هغې نه پس چې کوم دی نو بله کتابونه راته میلاو شوي دي انشاءالله تعالی اوس په تاسو ته کیسه بالکل نیمګړې نه پاتې کېږي 0937 55 12 21 د شاکر الله شاکر صاحب یو وارې بیا مننه کوم چې هغوی موږ له دومره ډېره مینه راکړه او دومره ډېر کتابونه راله کړل چې انشاءالله کیسه به اوس سرته رسي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وروریه که خپله پېژندګلو دې را سره وکړه ډېر خوند به وکړي ایاز خبر کوم محمد جان ممبر کلینه ایاز د محمد جان ممبر کلینه هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو څنګه یې وروره الحمدلله خیر خیریت دی اوس مې په زړه کې تللی او راتلی چې ایاز خو پکې نن ټلیفون ونه کوم دا داسې کار دی چې رښتیا خبره درته کوم چې بس یو 10 منټه د وخت پاتې شي نو بس ستا پروګرام ته مې بیخي مډکه کړه بس سترګې مې ورغلي او بس دې ساعت په پاک کړم بس یو کن په اوکاو مې مراشه اسکال به ورته ورته شي وکړي سترګې دې څه ټایم ورغلی 10 منټه کم مې ورسېږي بس ایښو او بیا هغې نه پس بیا ودې شوی
دوی د شی وم یاره ما خو جبران صاحب ته ویلي وم چې دا پروګرام تاسو لږ ډېر ناوخته وي نو که دا 10 بجو ته کوم ډېر زبردست دی که ان شاء الله کوشش کوو چې لږ را مخکې کړو د خیره ښه نن کومه کیسه وه جي نن یو د بل د پاسه مزاحیه کیسه یې وه ډېره ښکلې کیسه یې وه نن دا خلک وایي تاسو ته مونږ ریکویسټ هم کړی تاج محمد خان نمرو خیسه کړه انشاءالله خو هغه لیکل غواړي او هغه چې کوم دی نه نظمیه ده او نظم نه لیکل غواړي بیا د هغې دغه راایستل غواړي نچوړ راایستل غواړي نو انشاءالله چې کله ورته وزګار شوم په دې ورځ نیمه کې راولیکمه که خیر بیا به یې دله راوړم که خیر زه بس په الله ګران شي الله آمین ژوند درکړي چې ډېره ښه راوړي او موږ د پوهنتون الو او به دغه دعاګانې به په بسته راځي او موږ خوشحاله شي روغ ډېره ښه ده کیسه دې وانه اورېده په دې دې لږ مړاوي وکړو چې دا پکار وه چې نن مې د تاج محمد او نمرو کیسه کړې وې شل کاره ورته پرېږدم ایښي مو ورته خو بس زه خو اوس راپاڅېدم بس ډېره مننه یو جهان مننه په الله ګران شي یو جهان مننه بیا هم د خپلې موجودګۍ احساس راکړو او رښتیا خبره وکړه چې کیسه مې نه ده اورېدلې او حقیقت ده چې کیسه یې نه ده اورېدلې ځکه چې هغوی 10 منټه کم 11 چې جوکومه او د هغې نه پس بیا په ځان نیم پوه شوې ویده شوې یم بهرحال یو جهان مننه ستاسو ایاز رو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څنګه یې الحمدلله ستړي مشي درته وایي ورور مې څوک دی تربیه کبیر خبرې کومه تخبیر کبیر صاحب هرکلی راته وایي دي الله خوشحاله ساتي سلام کړی برابرې الحمدلله کیسه دې واورېده که نه او زما خو تقریبا ډېر ټایم وشو کیسه قرآن خطابه که نه دي چې زموږ سره هم ډېر دې خلکو سره هم نشته چې دوی وراباسي یو جی زه ځان ته موبایل پټیم خو بس 2 منټه کم باندې خیر ایاز به ستړی کړ ټوله ورځ به کار کړی نو هغې نه پس پر راغلی کور به یې لږ ډډه والي چې ورګه لږ دمه کېږم او په هغه دمه کې دغې ته خوب نه پرکالي ورته وایم چې پرکالی کې دې وده شوی دی بس موږ داسې وخت خپل کار وکړو بیا پکې د بل تېرې کوو خو بیا ما سره دا کومې مې چې موږ د ده پاټونه واورو دا خنداګانې او ژړاګانې پکې بیا د پاسه اورو ډېره مننه خوشحاله اوسئ په الله ګران شي یو جهان مننه چاته دوا سلام لیږل غواړي ټول ته دوا سلام ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو وعلیکم السلام د فیسبوک په لیکه باندې چې زموږ کوم مینهوال زموږ سره دي موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړی دی هغې کې ابوریان سلام رالیږلی دی وعلیکم السلام ریاض بټ یاد کړي وي سوپر ډېره مننه اماد علي یاد کړي وي سلام زه اماد علي ما د شیرګړ هاتیانو نه وایي څنګه یې بلکل ټیک ټاک یو ډېره مننه او بل چا یاد کړي وي انعام الله یوسفزي یاد کړي وي السلام علیکم وروره په مسافر امینه دعا سلام قبول کړه د دوبۍ نه کیسه به سهار اورم انشاءالله سبا به یې ډاونلوډ کړم او بیا به یې اورم جبران لالا ته ډېر سلامونه او دعاګانې ډېره مننه یو جهان مننه وعلیکم السلام کاشف افریدي یاد کړي وي بیا به اتوار په ورځ د څه ټایم نه شروع کېږي انشاءالله تعالی که ژوند وفا وکړه نو بیا به د اتوار په ورځ باندې د 11 نه والې تر 12 بجو پورې کیسه چې کوم ده هغه به بیا د اتوار په ورځ د شپې شروع کېږي انشاءالله د اتوار په ورځ او د پیر په شپه ډاکټر داود فنا افریدي بخښنه غواړم وایي په خیر عادل وایي څنګه بلکل ټیک ټاک یو ارج خاطر جان ته مینه او سلامونه وعلیکم السلام ډېره مننه کاشف افریدي یو وارې بیا سلامونه رالیږلي دي یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبت یو جهان مننه ګرانو قدرمنو لیدونکو هغه وختونه هغه ګړی هغه لمحې هغه ساعتونه په سر ولاړ دي کوم چې به زموږ او ستاسو عرضي غوندې بېلتون راولي که ژوند وفا وکړه ساګانې به یې وفا نه کړي انشاءالله بل اتوار له به بیا د 11 بجو نه والې تر 12 بجو پورې ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا حاضرېږي تر هغه دمه پورې کې د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطرې بدون شوی وي ستاسو زړه ته پې څه رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه او کوم هم ډېره زیاته مننه چې دا 1 ګنټه مو دا کیسه واورېده او دا مو په ښه طریقه باندې برداشت کړه ستاسو د مینې یو جهان مننه ګرانو قدرمنو لیدونکو د هغه ټولو مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوال چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل موږ سره خپله مینه خپل محبتونه شریک کړل موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو د هغوی هم یو جهان مننه او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه په تلو کې که د وطن ریډیو FM 90.8 د ټول منیجمنټ د ټول سټاف د ټولو همکارو د ټولو کوربنو خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران صاحب او د هغوی سره پروډیوسر د طاهر جان صاحب
او ورسره د تکنیکي چارو واکمنان چې څومره ملګري دي څومره ټیم دی د هغه ټول یو جهان مننه چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې ضرورت لکه د نور کله په شان هغه زاړه درخواستونه پیغام ورته ځکه یم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو ستاسو د خپو خاور یم نه یم خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوي د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماچې داتې واخلئ او په لاسو کې وله د یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکوي دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه او چې رخصت اخلي منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما د وطن ریډیو اف ام 90.8 ډېر خوږو درنو اورېدونکو په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړي اجازت تاسو پرېږدم د کرن خان د ښکلي اواز سره چېرته هم چې ښه د آباد و شهر بریالي اوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو نصیب شه دلې الله په